دا نن چې کومه واقعه شوې کوم زموږ چې چیرمن عمران خان ګرفتاری په اسلام آباد هائی کورټ کې کړې ده کومه چې غیر قانوني ګرفتاری وه ځکه چې یو کس چې کوم د ټول عمر د آئین پاسداري کوي د قانون احترام کوي او هغه هر تاریخ ته په خپله راځي او ورته پیش کېږي او هڅه چې کوم ظلم کوم زیاتې شوی دی او د هغه ګرفتاري کړې ده نو موږ د دې بھرپور مذمت کوو او دا کال کوم چې تاسو وایي دا کال تقریبا دا ټول پاکستان ته دا کال میسج کنوی شوی چې دوی تاسو په هر ځای کې چې څوک کم دی کې هلته خپل احتجاج ریکارډ کوئ او لا فلحال زموږ د احتجاج چې کومه دا به جاري پرونه چې کوم انسټرکشن یې که بیا هر ځای ته تګي که احتجاج کولي که جلسې کولي که موټر وی بندولي انشاءالله هغه به کوو کوي او داسې ویل کېږي چې خان صاحب باندې تشدد هم کړی دی هغوی په تشدد باندې ګرفتار کړي شوي دغې خلاف به تاسو څه کوئ روډونو ته به روځئ دغه روډونه به تر کومه حده پورې بند وي ستاسو زما خبره وره تشدد خبره چې کومه داسې چا په بواس کړی دی داسې څه دغه نه دی راغلی چې کم از کم په خان باندې تشدد کړی هغه به مراد سعید جي بیان ورکړی دی نو مراد سعید ټیک شو که هغوی ته دغه انفارمیشن خو دغه موږ ته انفارمیشن نشته د تشدد والا خبره بل تاسو چې د روډونو کومه خبره کې روډونو به هغې پورې موږ دغه بندو چې څونه پورې موږ ته لکه د بره نه انسټرکشن یې څه ګایډلاین څه د هغوی له عمل یې څه کار کولي انشاءالله په هغې باندې بھرپور عمل به کوو اسلام آباد ته چې تاسو راتلو څه اراده شته چې آیا تاسو به اسلام آباد ته ځئ که نه دغه احتجاج به تاسو دلته په ضلعې پسې کوئ دا د دې فلحال چې کومې دا چې په کوم ځای کې څوک دي کوم ځای کې کم ورکړي دي هغوی ته دا هدایت دی چې هغوی په خپلو ضلعو کې په خپل تحصیل کې په خپل یونین کونسل کې تاسو احتجاج چې کوم دی هغه کوئ د دې انسټرکشن چې کوم دی که د اسلام آباد وي که د لاهور وي که د هر ځای دا چې بر نه کوم لیډرشپ کوم هدایت وکړي انشاءالله په هغې باندې موږ عمل کوو اخري پوښتنه کارګرانو ته څه میسج ورکول غواړئ کوم چې خبر نه وي دا چې څوک ورتېدلي تر اوسه زه کارګرانو ته ستاسو په صدد دا میسج کوم چې دوی نن دا ورځ چې کومه دا د حقیقي ازادۍ ورځ ده عمران خان چې کوم تقریبا هغه د دې نه مخکې 124 دن درنه ورکړله بیا درې نیم کاله چې کوم دی هغه خپل حکومت وکړو چې په دې خلکو په هغه ټول عمر فوکس چې کوم دی په عوامو باندې کړی څه په انفراسټرکچر نه دی کړی دی صوبې دې عوامو له صحت کارت ورکړی دی دلته یې مونیټرینګ سیسټم انټروډیوس کړی دلته یې NTS انټروډیوس کړی او هغه دا بار دا خبره به کوله چې زه چې پیسې لګوم زه به په عوامو لګوم زه به د عوامو په فلاح و بهبود به لګوم زه به د هغوی په خیر ښېګړه باندې لګوم نو دغه چې کوم دی نو زه د ستاسو په صدد عوامو ته خپل د پي ټي آی ورکرز ته کوم چې د عمران خان سپورټران دی هغوی ته زه دا هدایت ورکوم چې دوی تاسو په دې ورځ راوځئ اوس نن ورځ چې کومه دا موږ د ځان دپاره نه راوځو دا موږ د ملک دپاره راوځو موږ د ملک د مستقبل دپاره راوځو د خپلو بچو د مستقبل دپاره راوځو او انشاءالله دا زموږ امید دی دا موږ توقع چې انشاءالله دې کې به عوام چې کوم دی بھرپور شرکت به هم کوي او دې کې به انشاءالله دا حقیقي ازادۍ کوم دغه چې شروع شوی دی انشاءالله دا به کامیابو په خیر ډېره مننه